دری دری مولا درې ګاډې واډې ستا خبرې دا کفر دی. دا د غني خان یو شاعري ده، تاسو اورېدلې ده؟ تاسو څه اورېدلي؟ سم دي د اصحاب کهف په غار کې پراتی د غني خان یو شاعري ده، وایي دری دری مولا درې ګاډې واډې ستا خبرې غټه پګه دې شخاورې عجیبه ته ځناورې نه د مینې څه خبرې نشي نه د عشق څه خبرې ستا په غېږ کې ناستې نه دي د کالو ډکې کونترې مولا څکلي دي لا نه دي نرۍ سرې شونډې شکرې لیونې پاګل نیم چې جنت پرېږدم ستا د سور دوزخ نه یارې جانانه میخانه تر کړم واخلم ستا کندې کپرې دری دری مولا درې ګاډې واډې ستا خبرې دا کفر دی. دا څه شی دی؟ کفر. دغه هم پرېږده د انجیل او د تورات او د دین او څونه حتی چې د غني خان په شاعرۍ کې د مولا د دین د شریعت څونه حتی چې د غني خان په شاعرۍ کې ملاویږي دا د سور هندو په کلام کې ماته نه ملاویږي. ما نه به نه خفه کېږې ښه زه ته حق د سور هندو په کلام کې ماته دا نه ملاویږي لکه څنګه چې لکه د نن زمانې مثال لري ګیلمن دی. څوک ته ګیلمن پېژنې که دا ټول فساق پجار چې کله راشي چې یو سړی مجاهد به فسق راغلی یاره پاکستان بعضې داسې انکران او انټرویو والا چې هغه ناکاره خلک راغلي جهر کوي په فسق سره ته به خلک د هغې نه خبره چې لکه خیر ما نه د خلک خفه شي ما نه د خلک خفه کېږي خو زه به حق وایم چې دا ظالم او ذله خلک دي دې سره کښېنه دا پلان کې دي دا ناکاره دي نو څوک مجاهر په فسق سره راغلي نو خلکو ته وښایه او بدعته بدعت سره مجاهر راغلي عقیدي عملي فيجوز ذکره بما يجاهر به دون غیره من او یو کار دی ښه که چېرته دا ځان سره یاد ساتي نشته قوانین دي که چېرته یو سړی فاسق او د فسق دوه وجوهات یو شیء الظاهره او یو شیء باطنه نو تی غیبت ته شیء الظاهره وکړه خو ته به غیبت ته شیء الباطنه نه کوې لکه مثال یې سړي یو سړی غلم او شراب خور و خو شراب یې ښکاره څکل لکه د زرداري او غله یې پټه کوله نو او ما زرداري په خپل لیدلی دی چې شراب یې څکل په سټیج باندې څکل نو که شراب یې ښکاره څکل لکه د زرداري خو غله یې پټه کوله نو تی غیبت د شراب خورۍ وکړه خو غیبت یې د غلا مه کوه خو که غله یې ښکاره کول او شراب یې پټ څکل نو تی بیا غیبت د غلا وکړه یعنی هر هغه کار چې هغه وایي چې پټ وي د هغې غیبت مه کوه او هر هغه کار چې ښکاره وي د هغې غیبت وکړه الی آخره یا پسې الی آخره دون غیره من العیوب څه شی دی دغه هم پرېږده الخامس ان یکون مجاهرا بفسقه و بدعته که پنځم نمبر داسې سړی راغلی چې یو سړی مجاهر په فسق سره راغلی دی زما چې خوښ هم دي او بدې مې شي خوښ مې دي او بدې مې شي هغه چې خوښ مې دي او بدې مې شي د بعضو پښتنو شاعرانو احوال راغلي دي چې کله ناکله مې الفاظ خوښ شي خو عقاید مې ډېر هغه کسانو کې چې زما خوښ مې شي او بدې شي غني خان خوښ مې دی او بدې مې دی هغه کسانو کې چې زما خوښ هم دی او بدې مې شي حمزه خان بابا دی هغه کسانو کې چې زما خوښ هم شي او بدې مې شي اجمل خان خټک دی هغه کسانو کې چې زما خوښ هم دی او بدې مې شي د پښتنو په نوم باندې چې څوک شاعري کوي زما هغه د پښتو خبرې خوښې شي چې د پښتو پښتونولي به د پښتو هغه مړان او د پښتنو مړانه خو چې کله فسقي سخته لاړ شي نو غني خان مې دونه بدې شي که نه زه تا ته ویلی نه شم ما تاسو ته څو